په دیامر کې د سیلاب له وجې د مړونو شمیره 9 ته رسېدلې ده. 1500 خلک بې کوره شوي دي او 20 پلونه سیلاب د خپله ځانه سره وړي دي. د ضلع دیامر په شمول په گلگت بلتستان کې چې کومې وادیانې دي هلته سیلاب راغلی دی او نقصانات یې رسولي دي. د اطلاعاتو تر مخه دا ویلی کېږي چې تر اوسه پورې د مړونو شمېر 9 ته رسېدلی دی چې په هغې کې 2 ماشومانان او 2 زنانه شامل دي. په دیامر کې چې کوم سیلاب راغلی و نو تر اوسه پورې 1500 خلک هغې بې کوره کړي دي. د دې نه علاوه د 10 نه تر 12 خلکو پورې اوس هم لاپته دي چې د هغې تلاش شروع دی. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض الله فراق تر دې دمه دا زیاته کړې ده چې د راتلونکي سیلاب له وجې 12 کیلومتره سړک چې کوم دی په مکمله توګه باندې تباه شوی دی. د دې نه علاوه 20 ګاډي د خپل ځان سره وړي دي او 20 پلونه هغې هم د ځانه سره وړي دي. د دې نه علاوه د بجلۍ، اوبو او نور مواصلاتي نظام چې کوم دی هغه په مکمله توګه باندې تباه شوی دی. د فیض الله فراق تر مخه دا ویلی کېږي چې د ټولو نه زیات نقصان په ضلع دیامر کې شوی دی ځکه چې ټول غټ غرونه هغه دغه اوبو د ځان سره راوړي دي او د هغې له وجې نه سړکونه چې کوم دی هغه په مکمله توګه باندې تباه شوي دي. د دې نه علاوه په دې کې زیاتره خلک هم جوبل شوی دی د کوم علاج چې دا وخت روان دی. د فیض الله فراق تر مخه دا ویلی کېږي چې د دغه سیلاب له وجې د اوبو چې کوم لاینونه وو هغې هم د خپله ځانه سره وړي دي. د هغې له وجې د اوبو شدید قلت چې کوم دی هلته راغلی دی. د دې نه علاوه هغه دا هم زیاته کړې ده چې 300 پورې سیلګري چې کوم دي هغه د پاکستان فورسز هغه ریسکیو کړي دي. د فیض الله فراق تر مخه دا خبره زیاته کړلې شوې ده چې کوم ځایونو کې زیات نقصان شوی دی سیلاب له وجې چې کوم پایپونه وړلی شوي دي هلته د اوبو فراهمي چې کوم دی هغه کولی کېږي. د دې نه علاوه کوم ځای کې چې نور هم نقصانات شوي دي د هغې د نقصان د پتې لګولو دپاره ټیمان چې کوم دی هلته لیږلی شوي دي. د داسې نور معلوماتي ریپورټس لپاره سونو پښتونخوا سره اوسئ.